ما به د ډېرو خلکو زړو ته کتل، ما به د ډېرو خلکو زړو ته کتل، زما هم یو زړه و چې ورته ونه کتل. یو څو ورځې بعد ډېر د خفګان او ډېر دردونکې ورځې یو څو تېرې هم شوې، او دغه درد او دغه غم او دا خفګان هېڅکله نه ورکېږي. 30 جولای والا چې کومه سانحه د باجوړ دغه سلسله شروع ده. زخمیان اوس هم هسپتالو کې دي او شهیدان روان دي اوس هم. خو یو څو ورځې بعد زه په دې وجه سکرین په واسطه راغلم چونکې اوس هم زما زړه نه کېدو. خو ما وویل مې چې راشه دا کوم خلک چې اعتراض کوي د دوی جواب او وضاحت مې چې دا به وکم. د پی ټی آی د ورکرانو د کارکونانو یو څو غټ اعتراضونه. یو اعتراض دغه چې مولانا صاحب او د هغه زوی مفتي اسد محمود صاحب باجوړ جمعیت علما اسلام چې کوم مرکز کنونشن و، نو دوی وایي چې په دې کې هغوی ته هم دعوت شوي، ولې نه ورغلي. دویم اعتراض مولانا صاحب او د هغه زوی مفتي اسد محمود صاحب دوی دوبۍ ته لاړل او د باجوړ چې کومه واقعه ده هغه دلته هغه په ځای پرېښودل او دوی لاړل. دریم اعتراض باجوړ جمعیت علما اسلام ورکر کنونشن کې چې کومه واقعه وشوه دا مولانا فضل الرحمن صاحب په خپله باندې کړې ده. د دې وضاحت پیله اعتراض دغه و چې مولانا صاحب ته دعوت وشو او په دغه کنونشن کې قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه هغوی په هغې کې شرکت ونه کړو. دغه خبره یاد وساتئ، دغه ورکر کنونشن دا دومره په غټه سطح باندې نه و، دا صرف د باجوړ د تحصیل لاندې و. نو په دې کې دې نه خو ماشوم هم خبر دی چې دې پروګرام ته دومره غټو خلکو ته څوک دعوت ورکوي. نو دغه اعتراض دا دوی د ځان نه وکړو او یو قسم ته دوی پراپیګنډه جوړه کړه، ځکه چې قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب د هغه په خپله دومره په غټه سطح مصروفیات دي. نو هغه دا خو صرف د یو د باجوړ پروګرام و، هغه ټول جمعیت علما اسلام الپاکستان هغه دغه خدمت سرانجام کوي. نو دغه اعتراض د دوی غلط و او په دوی کې دغه شی شته چې یو واقعه وشي او دوی په هغې باندې پراپیګنډې کوي. دویم اعتراض قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب او د هغې زوی مفتي اسد محمود صاحب دا دوی دوبۍ ته لاړل او دلته دغه واقعه هغوی په ځای پرېښودله. بالکل قائد جمعیت او د هغه فرزند دا اوس هم په پاکستان کې سیرته تاسو دغه ویډیو کلیپ ګورئ، نو هغه هم اوس هم په پاکستان کې په هر هسپتال باندې په زخمیانو باندې دوی ګرځي، راونډونه وهي او دوی ته تسلي ورکوي. نو دا اعتراض هم د دوی په دې ځای کې ختم شو. دریم اعتراض د باجوړ
جمعیت علما اسلام چې کوم پروګرام خلک وایي چې دغه کار په خپله باندې مولانا فضل الرحمن صاحب کړی دی. هسې یو تاسو نه پوښتنه کوم چې په پی ټی آی کې داسې واقعې وشوې نو آیا د په خپله باندې مو عمران خان کړی وي؟ په دوی باندې چې کوم داسې واقعیات راغلي نه دي، خو داسې یو نیم واقعه راشي چې هغه پولیسو سره دوی مقابله شي یا نور داسې ادارو چې هغوی سره دوی مقابله شي او دوی په هغې کې څه نقصان وشي، نو آیا دا عمران خان خوښه وه چې داسې وکړي؟ نو دا د دوی پروپیګنډې تر قیامته پورې هم د دوی پروپیګنډې نه ختمیږي او واحد یو جمعیت علما اسلام دی چې د اسلام اواز یې اوچت کړی دی، د پاکستان اواز یې اوچت کړی دی او د عوامو د خدمت دپاره هغه جهد شروع کړی دی او خلک به راځي پروپیګنډې به هم کوي، هر څه به هم کوي، خو په جمعیت علما اسلام باندې د دوی هیڅ اثر نه پرېوځي. دا د دوی پروپیګنډې او دا شروع یې تر اوسه پورې. قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دا دومره وړه هستي نه ده، په دې باندې چې څومره خلک دي د دې واقعې په حواله هغوی چې کوم دی قائد جمعیت ته اظهار تعزیت اظهار خفګان وکړو، صرف واحد یو پی ټی آی دی چې هغه هیڅ قسمه نه اظهار تعزیت کړی او نه دوی خفګان کړی دی. د دوی یو څو وضاحتونه انشاءالله هغه بله ویډیو کې تاسو ته زه وضاحتي کوم، خو د دې په حواله باندې د پی ټی آی هیڅ قسمه نه مذمت او نه دوی اظهار خفګان وکړو. البته د دوی زړونه ښه شوي، خو دوی تر اوسه پورې نه پوسټ چلولی او د دوی چې کوم پوسټونه کړي دي اظهار خوشحالۍ هغه تاسو ته زه په بله ویډیو کې وضاحتي په هغې باندې تفصیلي خبرې کوم. نو دا چې کوم دی د دوی پروپیګنډې او د دې دغه جواباتو، نو ما ته اجازت راکړئ. د الله په امان.